خانو ګرانو قدرمندو کتونکو د وړي شانتي د مینه پس یو ځل بیا خپل خوندور پروګرام گلف ټایم لایف کې تاسو ته هرکلی وو چې کله د هجرت وکړو په دغه ټیم کې د کوفې خلکو ته پته ولګېده چې حضرت حسین رضی الله تعالی عنه د لاړو مکې ته او د په دې خبره باندې خفه دی نو دا صرف حضرت حسین نه ولکه ډېر خلک په دې فیصلې باندې خفه وو خو چونکې اسلامي حکومت دا دی چې ځل امیر جوړ شو نو د امیر مخالفت بنه کوي نو خلکو وای چې ټیک دی جوړ شو خو جوړ شو کنه په دې ټیم کې د کوفې نه خطونه شروع شو حضرت حسین ته چې بای تراشه کوفې ته او مونږ ستا په لاس باندې بیعت کوو مونږ تا سره یو او دا دی چې ټیک دی یو داسې کار شوی دی چې هغه زمونږ په سابقه هیسټري کې په تاریخ کې نشته نو مونږ به د هغې خلاف تا سره حمایت کوو او دا دی چې دا نظام واپسي هغه شورایي نظام ته مونږ راوړو حضرت حسین به سوچ کاوه چې دا اوس مطلب دی ولې دا خلک دا دغه کوي څه مطلب دی څه خبره ده خو به هر حال دا خطونه دوره راتله چې دا زرونو تعداد ته ورسېدل بیا پسې یو داسې ډاکومنټ جوړ شو چې په دې کې 12,000 کسانو دا دستخطونه وکړه چې مونږ ستا په لاس د دې ځنه بیعت کوو او ته زمونږ امیر او ته مهرباني وکړه راشه مونږ ته نو یو خبره د پښتو کې وایي چې سړی په خپله بدګمانه نه وي که نه په خپله غلط نه هغه به بل چا بدګماني نه کوي صحیح ده نو حضرت حسین رضی الله تعالی عنه نه په خپله منافق و نه بدګمان و نه دروغجن و نه خیانت و په دې خبرو د دې پوهېدل هم نه بلکې دا به څنګه ممکن وي چې یو مسلمان یو مؤمن به حضرت حسین رضی الله تعالی عنه ته غلطه خبره کوي صحیح ده بل طرف ته دا چې یو خبره ثبوت خو نشته نو زه بدګمانیم نشم کوی بدګمانیم جایزه نه ده نو لہذا حضرت حسین رضی الله تعالی عنه دا وویل چې ولې نه چې د دین په خاطر باندې د اسلام په خاطر باندې شورایي نظام قایمولو دپاره زه لاړ شم او هلته موږ خپل کوشش وکړو چنانچې د مدینې منورې نه خپل تیاری وکړه او دا چې کوم د 8 ذوالحج باندې د مکې معظمې نه د په 8 ذوالحج باندې د تیاری وکړه او د مخته عراق طرف ته روان شو کوفې طرف ته هلته عراق نه و چونکې کوفه او بصره د غټ شهرونه و چې دی روان شو نو په لاره کې مطلب دی ته سوچ ورغلو چې یاره تحقیق خو که چې دا خبره د پر اختیا که اسې مطلب دی خلک صرف یعنی ډاکومنټس دي صرف کاغذونه دي لکه نن سبا خبري بیان یو شی دی او حقیقت چې کوم دی بل شی دی لہذا د مسلم ابن عقیل چې خپل تربور او دا واسطه و چې ته لاړ شه کوفې کې دا حالات وګوره چې څنګه دي او هغې سره 2 رهبر چې لار ورته وښایي عام ورسره شو نو مسلم ابن عقیل چې کله روان شو په لاره باندې په لاره کې چونکې صحرا وه دشته وه دوی نه لار خطا شوه دی چې کوم اوبه او خوراک و دا ختم شو یو رهبر چې کوم دی په لاره کې په حق ورسېدو مړ شو نو مسلم ابن عقیل ډېر پریشانه و چې یاره څه ښه شګون ماته نه ښکاري نو هغه د هغه ځای نه واپسي یو کس واستوه چې یاره داسې وکړه چې ته لاړ شو حضرت حسین ته ووایه چې دا خبره لکه ماته څه داسې ښه غوندې نه ښکاري که نه او موږ ته ګوره نه خوراک نه هېڅ هم نشته لار موږ نه خطا ده هغه ورته ووایي چې نه چې کوم میشن باندې ته ما استولی ته به لاړ شي او دا میشن به ته پوره کړې چنانچې مسلم ابن عقیل چې کله رالو کوفې ته راورسېدو نو چې کوم غټ مشرانو سردارانو لکه اوله ول دی لاړو مختار بن عبید الثقفي ته مختار بن عبید الثقفي دا د قبیلې مشر و د سره خبرې اترې وکړې خو اندازه ورته دا ولګېده چې یاره دا سړی لکه مخلص نه دی صحیح شو د هغې نه پس ته بیا دی لاړو حاله بن عروه ته حاله بن عروه یو داسې کس و چې د سره به 4,000 کسان تیار شهسوار او 8,000 کسان پیاده دا به صرف دته سټینډ بای ولاړو ډېر لکه غټ سړی ډېر مضبوطه کورنۍ وه قبیله ډېره مضبوطه وه هغه سره خبرې وکړلې نو هغه نه هم څه لکه داسې خاص پازیټیو ریسپانس مسلم بن عقیل ته نه شو میلاو هغې نه پس ته بیا لاړو د مسلم بن عوسجه ته مسلم بن عوسجه هم د خپلې قبیلې سردار و او دغو خلکو کې چې کومو دا خطونه رستولي وو چې بای تاسو دا خطونه رستولي وو اوس ما په دې حقیقت پوهېږئ چې آیا تاسو رښتیا سیریس یئ کاسې تاسو ګپ کاو بیا د هغې نه پس ته حضرت مسلم بن عقیل چې کوم دی دا په دې نتیجې پوه شو چې بای دا خو مشران دي نو ته راځه چې زه عوام پبلک ته وځم چې هغې نه تپوس وکړم
نو چې کله پبلک ته دی ووتو نو پبلک امنا و سلمنا او مونږ اهل بیتو د پاره تیار یو، مونږ قربانۍ پاره تیار یو، مونږ دایو نو تقریبا یو 12,000 کسان داسې راله چې هغې د لکه په بالفاظ دیگر یعنی دا کمټمنټ وکړو د مسلم بن عقیل سره چې مونږ هر قسم قربانۍ ته تیار یو او مونږ به تا سره مرسته کوو او حضرت حسین سره به مونږ مرسته کوو. چې دا خبره کله کوفې په شهر کې شروع شوه نو کوفې چې کوم والی و هغه ډېر لوی یو محترم یو لوی صحابي نعمان ابن بشیر دا د کوفې لکه ګورنر و. هغه ته دا پته ولګېده نو هغه چې کوم د خلک جمع کړه هغې ته یو ډېر زبردست خطاب وکړو. خلکو ته یې وویل چې ګوره دا ښه یاد ولرئ چې کوم سړی ما سره جګړه نه کوي زه د هغه سره جګړه نه کوم. چې اهل بیت راځي کوفې ته زه ورته استقبال کوم، را دې شي دلته د اوس هېڅ مسله هېڅ پرابلم نشته. چې کوم سړی راځي اهلا و سهلا مرحبا. چې کوم سړی حکومت په کارو کې مداخلت وکړي یا زما سره جګړه کوي نو ما د قسم په خدای چې زما په توره کې زوري نو زه به خپل ځان دفاع کوم او زه چې کوم چونکې ذمه دار یم نو زه به د دې ملک او د دې وطن او د دې قانون هم حفاظت کوم. چې دا خبره وشوه نو بصرې چې کوم والی و عبیدالله بن زیاد هغه ته پته ولګېده دلته زید ابن معاویه چې کوم اوورآل بادشاه و هغه دمشق و هغه ته دا خبرې ورسېدې نو هغه یو خط ولیکه عبیدالله ابن زیاد ته او عبیدالله ابن زیاد ته وویل چې بهی ته لاړ شه لږ کوفې ته د حالات وګوره. اصل نه چې نعمان ابن بشیر دا ډېر ښه سړی دی، دا ډېر لوی صحابي دی، صرف دوره ته اندازه ولګوه چې آیا حالات د ده کنټرول کې دي او که نه او دا څه روان دي. نو دغه چې کوم د یزید ورته صرف دوره یو خط لیکلی دی. عبیدالله ابن زیاد چې کوم دی که نه رالو سره د فوج او چې رالو نو په کوفې باندې قبضه وکړله او هلته خپل ورور چې کوم دی که نه هغه ولي جوړ کړو بصرې کې او په کوفې کې دی خپل کېناستو او نعمان ابن بشیر چې کوم دی معزول کو چې نه دا ستا کار نه دی دا زما کار دی. گورنر چې کوم دی بدل شو، چې گورنر بدل شو دی به خپله پالیسي چلی. گورنر اول تپوس وکړو چې بهی څه روان دي، وی چې نور هېڅ نشته، مسلم بن عقیل راغلی دی او دغسې خبره ده. نو هغه وی چې چېرته دی؟ چا ورته نه خو چې چېرته دی؟ اخر یو کس دی معقل، هغه معقل ته د 3000 درهم ورکړه ورته چې دا واخله او دا څوک چې ما له دې سی آی ډي کار د جاسوسي کار وکړه، مخبري کار ماته وکړه، مسلم بن عقیل وغواړه چا چېرته دی. نو هغه لاړو جومات ته، په جومات کې ناست دی، په جومات کې ټولو خلکو لمونځونه وکړه خو یو کس دی چې هغه ولاړ دی لمونځ کوي، نفل کوي. کله فارغ شو نو دا معقل ورسره شو نو دا ورته وایي چې ورور یو مدد ضرورت دی. وایي څنګه؟ وایي ما سره پیسې دي 3000 او ما اورېدلی دي چې اهل بیت چې کوم دی را روان دي هغې د مدد لپاره زه دا پیسې هغې ته څنګه ورسوم.